غاڼۍ ده د ګوړې او دا دلته کې چې کوم دی نو د ګنو نه چې کوم دی نو روایتي ګوړه جوړېږي نو هغې لپاره خلک راځي نو دا د ټولو هلکانو څخه وګورئ دا سوګني چې کوم دی دا لړي لکه دې نه یو کب غونته کې جوړ شي هغه بیا خوري هغه ډېره مزه کوي که نه او څه زموږ ملګري راغلي هغوی ځان سره چې کوم دی نو دا ډرای فروټ راوړي دي هغه به دې ګوړه کې شاملېږي هغې به ځان له چې کوم دی نو هغه مثالداره ګوړه جوړوي هغه به دغه کوي او بل موږ چې کومه غاڼۍ کې اوس ولاړ یو که نه دا د تربیله ډیم سره بالکل د کالونۍ سره جوخته ده او دې علاقې ته چې کوم دی نو زکو ویلی شي دا زموږ د زکو ونډ دی او دلته کې چې کومه ګوړه جوړېږي که نه نو زه دا وایم چې لکه چلنج سره دا لکه زه وایم چې د دې ځای ګوړه چې کوم دی نو هغه په ټول پاکستان کې چې کوم دی نو هغه مشهوره ګوړه ده او ډېر لرې نه خلک راځي د پنجاب نه هم راځي د هزارې نه هم خلک راځي او د پېښور نه هم راځي د سوات نه هم راځي داسې نورو علاقو نه خلک دلته کې راځي او دا ګوړه دلته کې اخلي او په دې ګوړه باندې نن دومره رش دی که نه چې د ګوړې د غاڼۍ چې کوم دی مالک دا ما سره ولاړ دی دومره ټلیفونونه دلته رال په خپله یو ماله چې کوم دی یو بورۍ راکړه څوک یې ماله 2 بورۍ راکړه رش دی پې ډېر زیاته ځکه چې په دې ګوړه کې دا خاصیت دی که نه یو خو چې کوم دی دا چې د دې چای پخه کې ډېره مزېداره چای ته راځي خوند پکې بالکل نشته ډېره صفا لکه ګوړه ده او چای ته هم ډېره ښکلې پخېږي زه خپله چې کوم دی دغه ځای نه چې کوم دی نو ګوړه وړم هر کال لکه او هغه موږ استعمالوو نو په دې کې هېڅ قسم چې کوم دی نو په دې ګوړه کې چې کوم دی نو څه خوند من نشته او خلک یې وړي ښه په شوق سره